الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. باب ما جاء في السواك نما سواک مبارک درو خبرو ته خیال لره. اول لفظ د مسواک به مسائل خلافی په مسواک به دلائل او ترجیح د مذهب منصور من خپل مذهب ته وایو نو هر سره خپل لپاره جنب لري نو ترجیح د مذهب حنفی حوالا با ما جاء فی السواک. سواک لفظ سشید سواک سیغه دا مستر دا پا مانا دا مسواک سارا مسواک کردن. کل سواک رازی پا حمزه مضمومه واو سارا جمع سوک تے او سوکن دے نو سواک سواک پمانا دا مسواک سا ساک یسوک سواک تحریک تا ہوئی نو دے کہ تحریک دا عود رازی پا غاخون زکورت سواک او استاک استاک استیاک تتمائل فی المشی جاعت الابل تتساوک خان دا روان دی کاغا واغا نو استیاق تمایل فی الحرکت و فی المشتوی نو دیکھ مسواک لدا سے والی کی کلدا سے بغا خنو عرضان او پجب طولان معنی سرا هو المصنوع من العود عود او شبهه لتنظيف الاسنان والفم دلرگی نه جوړ یا په مثل دلرگی لکه برش د تنظیف د اسنان او د جبه لپاره او حضور مبارک د بوټي جوړ کړل دي د پیلوونه ازیال لرگی ازیال مسواک دا تور مسواک دا زیتون دا لختو نای او دا ازیال مسواک دا پیلو نای پیلو بوٹے دے پا دے دیر اسمال خان کے دیر کی پا شگلوڑ علاقہ کی عربو کے دیر دے دا اگری دا جوڑو نم جوڑای او دا لختو نم جوڑای دا زیتون دا مسواک زمان دا غین زیاد فخت ہے دیکھا دیکھے لگ ترخوالی ترخوال سر جراسم پا غاخونو کمری. هو المصنوع من العود او شبه لتنظیف الاسنان والفم دا دے پا دے خرخم کافی کی کہ سڑی سر مسواک نہیں کنا او دا گوتے نا کپڑا توکی او بے پا غاخونی مگی نو سنت تا مسواک پیدا کی گی. حکمت ایسا دے دارم بے خبر آو پنزیش فوائد علماء پا مسواک کے ذکر کرے دے او خکل فیدے دادا چی پا وقت زن کدن کی کلمہ نصیب کی گی زد دا اپیم او دا نشاور چیز اپیم چی سوکری یا نشاور لکنا سوار سگرٹ پا آخر وقت تی کلمہ ایری گی او دا مسواک پا فوائدو کی دا لکی چی آخر وقت کی کلمہ یادی ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القسم او شہید. برش پاندے غاخونا پاکی خود جواب پینشی پاکی دے مسواک پا جبم بیخوا دنکنو تعلو پغر بیرسے ذکر پا دی جبا بلغمی معدن خطی نقصان کئی
نو په مسواک سره هغه پاکيږي. برش سره په غاښونو مګنی شي خو په جبه نشي مګنی. نو اعلی شی مسواک ته چې مسواک وینو استعمال د برش مکوي او کني نو به ټیک ته فزای د برش د مسواک ودرېږي. دا لومبه مسله شو. دویمه مسله حکم ده. نو یو عقیده ده یو عمل ده. عقیده د سنتیت د مسواک فرض ده، یعنی مسواک زمون په شریعت کې ثابت ده قطعا و متواترا، او منکر ځنه کافر ده. کچا دوی چې مسواک زمون په دین کې نشته نو دی کافر کیږي. ځکه وجود د مسواک او مشروعیت د مسواک دا په تواتر سره ثابت ده. نو عقیده فرض ده او عملی سنت ده. دا ناشنا خبره. اوس اذان چې ده عقیده فرض ده او عملی سنت ده. نو که یو قوم دا ووایي یا یو سړی دا ووایي چې اذان زمونږ په دین کې نشته نو دی کافر کیږي، او که وی نه که نو سنت ته پوچ. نو مسواک په اعتبار د عقیده سره فرض، په اعتبار د عمل سره سنت. بعد شاذ ملایانو ورته واجب ویلي دي، لکه داود ظاهری غیر مقلد امام دی. علماء د دوی خلاف ته خلاف سنوي، او اسحاق ابن راویه نم یو روایت ته خو امام نووي صاحب ته انکار کړی دی، و اسحاق فقیه عالم دی. نو داود ظاهری ورته واجب وای، او اسحاق ابن راویه نم نقل له. ټول ائمه د دین او فقها د ملت مسواک ته سنت وای. نو عقیدتن فرض، عملا سنت. او شرح د حدیث ته ګورئ نو وجه د استدلال به معلوم شي. دا خو سنت دي، خو محل کم یو دی، محل کې مشهور خلاف دی. خیال کړه زمونږ په نس محل د استعمال د مسواک او دست دی، یعنی طهارت کې به کې امنګه په باب د طهاراتو کې داخل وای. شوافه ته منسوبه ده چې هغه محل د صلات وای، او هر مازه ته چې درې ګرو مسواک باوي. نو دا غیر مقلدین خدل ته زما خیال نه وي، او په عربو کې بعد وی شوافه یا حنابلہ نو مسواک نه مخ کې وای. زمونږ جامعہ کې شیخ لوی عالم بن باز وفات، نو چې مسواک مازه ته بدره ده کنه، نو مسواک الله اکبر مسواک به مخ کې وای بے اللہ اکبر، نو بے دم سے مسواک په جیب کې کېخو. هغه حرکات او سکانات په مازه کې ډېر زیات کوي. نو شوافع او حنابلہ دا سنت د صلات غني، او احناف او مالکیان سنت د وضو غني، یعنی محل د وضو ده، هغه وی محل د صلات ته. فائدہ د خلاف کم دی راوځي. زمونږ مسلک دا دی که چا په اودس کې مسواک وو او په دغه مسواک باندې څومره منځونه وکړل نو ټولو کې فضیلت د مسواک راغی. او شوافی وای هغه منځ چې متصل دی او د سره هغه کې فضیلت د مسواک راغی، په نورو کې ناراضي. هر یو له بیا وای نو مونږ وایو که په یو اودس چې مسواک پکې استعمال شي، پنځه منځونو کې پنځه واړو کې فضیلت د مسواک راغی، او د هغې په نسبت په یو منځ کې راځي. مسواک فضیلت څومره دی؟ یو ضعیف حدیث کې راځي چې کوم منځ د مسواک سره ادا شي خدای پاک ولا په 50 چند حسابي. او فضائل دین عمل په فضائلو کې په ضعیف حدیث هم عمل کې دي شي، ځکه دې کې امید درجه او د ثوابي د خدای نه. وفضل الله اوسع من ذلك، د خدای فضل د دینم لوی دی. نو مونږه سنت د وضو وایو تابع د وضو، هغه سنت د صلات وی تابع د صلات. او شرح د حدیث تر تکم
وضاحت سره به بدل آئر تموکین ظاهر د حدیث مبارک دا غي په مسلک دلیل دی چې مسواک د سنت او د صلات دی. خو ترمذی مولا دا په طهارت کې ذکر کړی دی که په صلات کې شروع د طهارت د مسواک. نو قدرت د خدای زمونږ د مسلک چې دی الحمدلله دا موافق د فطرت سلیمه سره دی. نو ترمذی مولا هغه چې په فروع کې اکثرو کې شافعي دی خو باب دلته د مسواک پچا کې خو طهارت کې أبا ما جاء في السماء سلام بكر ابن على رسول ذاته وسليمان عن محمد بن عمرو بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي كغران نوي زما په امت حرج نوي زما په امت لا امرتهم ما بولتا امر د ایجاب کړي وي عند كل صلاه په وخت هر منځ کې دی وی دا حدیث محمد بن اسحاق محمد ابراهيم بن ابي سلمان زيد بن خالد نم نقل کړل او ما د ابي سلمہ د ابي هريره نه نقل کړ. نو زما په دې دواړه صحیح دي. او امام بخاري وی روایت د زید بن خالد اصح د روایت د ابي هريره نه او زما په دې د ابي هريره روایت ده کا غواړه دي دا په بشمال طریقو راغله ده. دا یو سندي خبره او په دې باب کې د دومره صحابانو حدیث راغلي دي. نبی بکر صدیق نه علی نه عائشہ نه ابن عباس او فاطمه بن قاسم. یو روایت چې د لاسو صحابانو راغلي کنا هغه جلال الدین سیوطی په متواترات او کشمیری یو کتابي په لیکل دي الدرر المتناثره فی الاحاديث المتواتره. حدیث د مسواک دلته د صلی الله زیات صحابانو نقل دي د په متواتر کې حساب کړل. دې وجه مرتبه عقیده فرض او عملی سنت ته قلتهم بالسواك عند كل صلاة ما بورت عمر د مسواک والو کړه پنځ د هر منځو. یو خو حنفی شافعی استدلال د غدمه درجه کې درته وایم خو اول دې کې د طالبانو یو اعتراض دی په دې حدیث شریف کې خیال ورته کړه. طالبان یو سوال کوي چې لولا ده کې استعمالي کې چې امتناع د ثانی د وجه د وجود دا ولنه یو لو دی یو لولا ده. لو کې امتناع د ثانی د وجه د امتناع د اول نه ده. لو اکرمتک لعطیتک 100 درهم کراغله وینو سلو په مې در کړې وې او ترانه نه سلو په مې در نه او لولا امتناع د ثانی د وجه د وجود دا ولنا لك لولا علي لحلك عمر كعلي نوين عمر به هلاك شوی او علي ونو ذکر خدای پاک عمر بچ کا امتناع د ثانی د وجه د وجود دا ولنا دا په لولا کې راخه لو کې امتناع د دوړو جهتین نه او په لولا کې د یو جهت نه. نو دلته طالبان سوال دی چې دلته معنا د لولا نه جوړيږي ځکه معنا دا ده چې زما په امت مشقت نه وي نو ما ورته امر کړی وي د سوالات. دلته خو د دوړ وجود شته امر د سوالات سوا کوم راغلی او مشقت په امت باندې نشته. امتناع د ثانی د وجه د وجود دا اول نه دلته جوړیږي نه. یعنی دا پکارو چې معنی دا سوي چې ما به امر نه وکړم امت تک د مشقت یاره چونکه مشقت زما په امت راځي نو زه کوم ورته امر نه کوم. نو امر مې ځکه نه کړی چې مشقت مې په امت راځي. نو په مسواک والو خو مشقت نه راځي او امرم د مصطفی خو راغلی دی چې هر مسواک لمونځ بعد هغه وخت خبرو پیږي لولا خو امتناع د ثانی د وجه د وجود دا ول راځي. نو دلته امتناع د ثانی نشته ځکه امر راغلی دی او وجود د اول د وجه نه. نو دلته وجود عدم دی ځکه مشقت موجود دی زما په امت مشقت خو نشته په مسواک والو کې څه مشقت.
دا د طالبانو سوال دی چې لولا استعمالیږي په امتناع د ثاني کې د وجې د وجود د اول نه، نه دلته امتناع د ثاني شته، نه وجود د اول کې څه د حرج شته. دا د چا سوال دی؟ طالبانو چې چا څه ویلي نحو او صرف یې ویلي. جواب یې سره جواب یې دا دی چې مراد د امر نه دلته امر د ایجاب دی، او د مشقت نه مراد خوف د مشقت دی. نو معنی یې داسې شوه لولا خوف المشقة على أمتي لأمرتهم أمر إلزام وإيجاب بالسواك. ما با امر د وجوب کړوي او کړیاله د مشقت مې په امت نه وي، او یاره د مشقت خو د نشته وجنه ما دا ځکه که زه ورته ایجاب وکړم نو یاره د مشقت پر راځي که نه راځي. ځکه غیر واجب ثانی کوم واجب ثانی چې واجب کې په نو به ځان سره ګرځاو او سفران او حضران به واو او وخت او به وخت کې به واو، نو خوف د مشقت شته وکنه. نو امتناع د ثانی چې امر د الزام دی، د وجه د امتناع د اول نه راغی چې خوف د مشقت د وجود د اول نه چې خوف د مشقت دی. معنا صحیح شو کنه. امر نمراد امر د الزام او د ایجاب، او مشقت نمراد خوف د مشقت شو. نو چې تقدیرات امروق کل نو ستاسو اعتراضات لاړل والوتل. الحمدلله. دیمه فقهی مسئله ده چې ظاهر د حدیث مبارک و دلالت پدې کوي چې مسواک لکل صلات ناغله ده، او احناف سوی لکل وضوء. نو مونږ وایو الفاظ د حدیث درې قسم راغلي. یو دی لولا شق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء، یا لكل وضوء، او کله وی عند كل وضوء لكل صلاة، کله وی عند الصلاة لك دلتا. نو عند الصلاة عند الوضوء لكل صلاة او عند الوضوء سلور رانا. عند د پاره د ظرف زمان استعمالیږي او ظروفو کې توسع ده. نو توسع مطلب دا دی چې کله مانځه نه مخکې د اودس وکړو او اودس کې د مسواک استعمال کړي، نو عند کل صلات په مستاق کې داخل دی. ستاسو وخت دی که نه؟ نو مونږ وایو چې چاته عند کل صلات ناغلی دی هلته تقدیر د وضو جوړېدی شي، او عند کل وضوء ان کې تقدیر د صلات نشي جوړېدی. ځکه چې عند کل وضوء ان وی نو عند کل صلات وضوء ان خو نه جوړېږي، او چې صلات شي نو عند وضوء لکل صلات جوړېږي. نو عند الصلات که لفظ راغلی دی هغه حدیث ته عند الوضوء سره منافی نه دی، او عند الوضوء چې کې نو دا عند الصلات سره به منافی جوړیږي کمرات د صلات والے. زمونږ عمل الحمدلله د احناف په درې واړو روایات راغی. دا یوه عند الوضوء اثر وګرځو، او دا دوم په معنا کې تابع د هغه وګرځول. دیمه دا ده که عند الصلات کو نو په مسواک والو سره خو د خولې نه وینه اکثر وځي، او هر سړی مسواک ته درکېږي، نو په لاړې به تېرئ دا وینه او که نه به تېرئ. سوال دا دی. او بیا د نسواري خوله راسخه، نو چې مسواک ووایي غټول مواد راپورته شي وینم پکې، که دا تېرئ خو د دې نه ګنده عمل نشته، او چې وینه خو پلیتم ده، وینه سو خوري. او که توکیه نو د صف نه به جماعت تر او جماعت ته بار توزي، نو یو لوی دروز به دی خوا به مسواک دی خوا به دی خوا منډې وی لاړې به توکي، بل به دی خوا لاړې توکي، بل بلې
ناغه سکون او خشوع د مز په وخت ابتدا د صلات کې په مسواک والو نه پاتې کیږي بلکې کوینه وته د موږ د احناف په نظر او داسې مات شوافی اگر چې او داس ماتینا خوینه پلیته د پنځ د ائمه اربعو خلافا لغیر المقلدین غیر مقلدین زناور ویني تفاکاوي او سلور واړه مذهب کې وینه پلیته ده نو شوافی ک متخامخابه تو کی ما سره او ځل حرم کې مصری عالم ډاکټر وي تاسو کې دا مسواک وای نو ټول جراثیم را پورته شي په فلکه نو دا بس کې بیا به تیر زکه کدی مانه د جمعات نه بهارو جوړوي جمعات لکه دې ځکه یا غاڼې سوکلی نشي نو به درز بجور شي کې بجور نشي د دې وجه د احناف مسلک او فق بالفطرت او فق بالعمل او فق بالسنت او فق بالخشوع ده او چې څوک د مانځنه مخکې مسواک وای او وینه رااله نو یو کو د سمات شو د مدا چې وینه بتوي زکه چې ګنده شه ده او که وینه رااله دا جراثیم چې روچت شو لکه پټی د چیو نختی دي دا نسوارو نختی دي زیاده مادن نختی ده دا بتوکی کی بنتوکی نو د مانځنه مخکې مسواک مال دا خلاف فطرت ته پوشه په دلایل نو زمون مذهب الحمدلله په دې باب کې اولا او فقط بالسنت دی چونکی شافی مسئلہ کرے وګوره باب په طهارت کې راوړی دی او حدیث د شوافی د پاره یو دلیل پیش کړي هغه دا چې مبارک صحابي زید بن خالد جوانی دی چې په مسواک باندې تکلا مسواک پیدا شي په وخت چې مسواک په وونو به په وخت کې لکه کاتب چې قلم په وخت کې ګري نو معلومیږي دا چې مسواک دا د سنتو دا مانځنه ده ځکه د به مانځه وخت کې دا مسواک وو خو سوال دا دی چې 1,40,000 سره صحابه کرام دي او سلور واړه پکې یاران دي او د ټولو سر سید الکائنات ته چرته سید الکائنات هم دا عمل پیش کړی چرته د خلفاء راشدین نم پیش کړی چرته کدا عمل د ټولو صحابه وي هغه مشهور او فتواتر سره به ثابتو یو صحابي عملم پیش کو نه د حضور مبارک ته نه د خلفاء راشدین ده نه د عام صحابه کرامو ده زمون طریقه د سید الکائنات ته او د خلفاء راشدین چې ابو بکر دا کول به زید بن خالد ته ذکر تساجت عمر صاحب کو به زید بن خالد تساجت او علی صاحب کو زید بن خالد تساجت معلومه دا چې دا عام عمل متوارث او متواتر نه دی ټیک ته یو صحابي مبارک بدارې وي او مجتهدو همغه اتباع د چا کو اتباع د جمهور صحابه کو الحمدلله لکه دا 2 رکعات د ماقام نه مخکې بعد صحابه کړي خو سید الکائنات نه دی کړي خلفاء راشدین نه دی کړي مهاجرین نه دی کړي زمونږ اتباع پاوی پسره ټیک ته بعد صحابه بدعت ورته نه وایو ځکه چې یو عمل یو صحابي کړي هغه ته بدعت نه وایي نو که چا د مانځنه مخکې مسواک او بدعت ورته نه وایو عمل د سید الکائنات په دغه نه دراغله پوه شئ کنه الحمدلله نو دا سندی خبره ته اشاره وکړه چې څوک صحابي زید بن خالد یادې څوک ابي هريره یادې زما پنځ دواړه صحیح دي او زما استاد سے بیلی دي امام بخاری چې حدیث د زید بن خالد اولاد به پدې باب کې دومره صحابه او حدیث رال ابو هريره یو زید بن خالد دوا ابو بکر دری علی سلور عائشہ پنځه ابن عباس پر حذیفه هو او انس عبد الله ابن عمر لس ام حبیبه یولس ابن عمر
دولس ابي محمد جالس ایوب سولس تمام نے عباس عبداللہ ابن حنظلہ شپارس ام سلم واسلہ ابی موسیٰ شپارس ادری نور اللہ صحابونا ابی حریرہ چی ورسر جمع کنو شلشو یو حدیثی دا نور اللہ شلو صحابونا یو خبر یاد لرے چی دیزے کرا قلم کاتب بلک دی کاتب پی جنے لکن کی دا ترکانان هم لیدلی کنا لرگی چی ریبی کنا پا پنسل پی نخمو کی نو دا ترکانانو یو مطل دے ویسل زل ناپ یو زل کاٹ یعنی سل زل ناپ کنو بے یو زل اوریبا ذکر چی دے اوریبا نو بے قصہ خراب شو ناغی امیشه دا ترکانان دلتا پنسل دی نو بے رو باسکر خوب بای پلرگی نو بے دل تک دی دے کی خودو کسا حکمت چلن ولن فیه علماء و یما دا استادان نوری دلی دی چه دا پنسل دی دل دیخی دا اقرب الالحفظ دی سری تا خبر رایاتی دی وقت پک دا دماغ وی پک پیت دی پک بوتل کی چه پی تیل چه دیتا تا سوائے عربی که ورطا قبحا وی نو دا پک تی دا دماغ نو دی پک سره چه دا قلمی خی کنا نو خبر باید ترایا دیگی نو دی دا زید ابن خالد رضی اللہ عنہ من نقل کئی خمار توی دا رسول اللہ مبارک ولی نقل کئی که دا حقا کول خو صحابہ کو نقل کرے او که دا خلفاء راشدین ولی نقل کرے که ای کول خو باعث دا نقل لیرو حدثنا عن ناظر حالت سنابدتو عن محمد بن اسحاق محمد ابراہیم عن ابی سلمة عن زید بن خالد دا روایت تی بخاری ملے اولا گنی قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا نشق على امتی لامرتم بسواک عند كل صلاة کہ گرام اموی زمان پا امت ما بورتا حکم کڑوے دا ایجاب دا مسواک پا ہر ماندسا دینا معلومیگی چی سید القائنات حق دا اجتحاد شتا ذکر کوئی دا حرج یارا نوینو ما بورتا حکم دا ایجاب کڑوے وچونکہ پا امت حرج رازی نواجب و میں پینا ولا اخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل ادم اسمتن من بمعتویلی چی ثلث الليل پورے غرائے گوری ثلث الليل پورے زمون پا مذہب کے مستحب دے اور نصف پورے جائز اور دا نصف نرستو بلا عذر کول دا مکروح دے قال فکان زید بن خالد دا زید بن خالد شاگرد ہوئی پا دے روایت کی ابی سلمہ کاکا یشہد صلوات فی المسجد دے بجم تراتب پا جماعت کے وسواک والا اذنی موضع القلم من اذن الکاتب اما سواک بیناری استعمالو وقت بہندے بے خولہ کا کاتب چک دی لا یبخو من الصلاة الا استغنا جماعت بہتے ادھر مسواک بے ہوا ثم رده الى موضعی بے اگر دقل سان دے گا کیا اما تا شیخ بازیات کرنو دمونگ دمونگ جام مسواک بے ہونو سلام دا بے لاس کے دیکھ کے بے رومال برابر کے عرب چی دی چی منزمونی دا حیران بشی نو ہر ځل به مسواک د رومال به برابر ابدا سے برابر ما ته یو غیر مقلد عالم ویلوی وستاسو د احناف من جمود محد چپ ولاړی اب نو ما ورته استاسو من ټول حرکات محل دي ځکه چې ماشوم جاری کنه نو دی وته چپ یا داسې صف لاړ یو سړی له 10 ماته ورشي لکه نسواري سړی وي او لاړ شي نو دی بل ته وای متزه اجازه خالی دی حرکات کوي سکانات کوي نو ما ته استاد سمون حرکات محض دغه ماشوم ته وای چپ شي او سړی ته ځای خېږي دا ورشال
او اصل کې الامر بین الامرین دی، نه زما د هغې حرکات وخت دی، نه زما د احناف د جمود محض وخت دی. جمود دا معنی چې ستا مخکې ته سړی تېرېږي اشاره به ورته نه کوي، داسې به ورته لاس به ونیسي او که نږدې بیا راځي په دې سینې ووه چې یاد لري. یا یو سړی ستا خواته د صف نه لرې شي لاړ شي متیاز لا بل راکاږه، نو زمونږ دا جمود محض هم نه دی خو چې کوم حرکات راغلي په مانځه کې او د هغې هغه حرکات محض هم نه دی خو الامر بین الامرین دی، قاطیان به ځان نه جوړوي. ثم رده الى موضعه قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح. دا ګوره د یو صحابي عمل ذکر کړه نو ذکر نه معلومه ده چې عمل د یو صحابي مبارک د عام صحابه بس ته کوش